که تاسو هر یو کورس وکئ، که آټوکیډ وکئ یا ګرافکس ډیزایننګ وکئ یا بل داسې سافټویر کې څه کورس وغیره وکئ، هر قسم کورس چې تاسو وکئ نو تاسو به تجربه څنګه حاصلوئ؟ ځکه چې ستاسو ایکسپیرینس نه وي، تجربه نه وي، نو تاسو ته کار میلاوېدل بیا ډیره مشکله ده، خاص کر په بار ملکونو کې چې په یو کمپنۍ کې جابز راشي نو هغه ټول ایکسپیرینس کسان هلته ځي اپلای کوي، نوي کس دپاره جاب میلاوېدل ناممکنه خبره ده. خو زه د پاکستان خبره کوم چې کوم سټوډنټ په پاکستان کې دي چې هغه آټوکیډ زده کړي یا بل داسې یو کورس زده کړي نو هغه به ایکسپیرینس څنګه حاصلوي او جابس خو شته دی نه. نو د دې طریقه کار دا دی چې تاسو به کوشش وکئ که تاسو چېرته په کلي کې یا نو تاسو ښار طرف ته لاړ شئ، کراچۍ ته لاړ شئ، اسلام آباد ته لاړ شئ، ځکه چې په نن سبا دور کې تاسو لږ سټرګل کوئ نو څه نه څه قرباني خو به تاسو ورکوئ. کراچۍ ته لاړ شئ، هلته کې انجینیرینګ کنسلټنسیز چې دي هغه سرچ کئ، انجینیرینګ آفیسز سرچ کئ، داسې افیسونه آرکیټیکچر افیسونه چې هلته کې پروجیکټ کېږي، هلته کې نقشې رغېږي، په آټوکیډ باندې کسان کار کوي، نو د هغو سره تاسو فری کار وکئ. ظاهره خبره ده ستاسو ایکسپیرینس نشته، هغه به تاسو له جاب نه درکوي، خو تاسو هغو ته ووایئ چې موږ صرف د ایکسپیرینس دپاره موږ له لږ یا چې تاسو پارټ ټایم تللی شئ، که پارټ ټایم تاسو له موقع درکوي یا فل ټایم نو تاسو هلته کې هغو له فری کار کوئ. د هغې سره دا ده چې تاسو کله د هغې کې 15-16 میاشتې کار وکئ یا یو کال کار وکئ نو تاسو خو به ایکسپیرینس حاصل شي، تاسو به د دفتري ماحول باندې پوه شئ، کار به زده کوئ. بیا چې ستاسو کارکردګي فرض که په هغې کمپنۍ کې ښه وي نو هغه تاسو له بیا تنخوا هم لګولی شي. که تنخوا دله نه هم لګوي نو تاسو دغې فیلډ ته چې وځئ نو تاسو ته به پخپله په هغې کې لارې معلومې شي، کمپنۍ به درته معلومې شي او بیا په هغې کې تاسو اپلای وکئ یا بهر ته اپلای وکئ، سعودي عرب ته یا بل داسې یو داسې ملک ته چې تاسو تلو ته اساني نو هغې ته اپلای وکئ، نو انشاءالله تاسو بیا په دې کې به کیریر جوړېدل شروع شي، تاسو ته به جاب میلاو شي. نو که ستاسو هر قسم دغی هر قسم فیلډ سره ستاسو ریلیټډ دی، هغې فیلډ په حساب سره تاسو کمپنۍ تلاش کوئ، او که اسلام آباد ته ځئ یا لاهور ته ځئ یا کراچۍ ته ځئ، داسې یو غټ ښار ته لاړ شئ او هلته کې هغه متعلقه کمپنۍ تاسو تلاش کوئ، که هغه ګرافیک ډیزایننګ والی، که هر قسم جابس تاسو وي، هر قسم هنر تاسو زده نو هغه کمپنۍ تاسو جوین کوئ او هغې له فری کار کوئ. نو د دې سره به ستاسو ایکسپیرینس هم وشي او تاسو به مارکیټ ته هم وځئ، نو تاسو ته مخې ته نورې لارې انشاءالله کولاوی شي. امید لرم چې تاسو په دې باندې عمل وکئ چې کوم نوي کسان دي آټوکیډ زده کړی دی یا بل څه داسې سکیل زده کړی دی نو په دې مشوره باندې عمل وکئ، ځکه چې زما داسې سټوډنټ ټرین کړي هم دي او هغه پکې خدای کامیاب کړي هم دي. نو تاسو هم په دې باندې عمل وکئ. دا ویډیو مخې ته خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم.